یو کس تپوس کړی دی چې تعویذ باره کې تاسو وایي د نظر تعویذ وي یا بل یو تعویذ وي. د تعویذ حکم هغه چې کوم صحیح لیک وي پاغې کې د شرع مطابق هغه تعویذ جایز دی، او چې صحیح لیک پکې ني غیر شرعي لیک وي پکې تحریر وي نو هغه نه دی جایز. تعویذ د عربی ژبې لفظ دی، اردو کې استعمالیږي، پښتو کې استعمالیږي. تعویذ معنی په عربی کې دا کسی کو الله کے پناہ میں دینا، دا الله په پناه کې ورکول څوک. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هم خپل وصی دمول او دا الله د رسول نه بعضې دمونه داسې نقل لی. یو د جاهلیت د زمانه تعویذونه او دمونه به کېدل چې په هغې کې به کفریه شرکیه الفاظ دا الله رسول هغې نه منع وفرمایل. چې منع یې فرمایله نو بعضې خلک رالو، حضرت انس صاحب وایي زما ماماګانو په ماماګانو کې یو ماما ته مې د لړم دم یادو، نو د هغه څه خلک رالو د قوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله تاسو خو د دې څیزونو دمونو نه او رقیې نه منع فرمایلي ده او مونږ خو د لړم دم اچو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس کړی وی داسې اچو، نو هغه جایز و. نو ورته وفرمایل چې کوئ چې یو مسلمان ته په خیر رسیدی شي چې خیر چاته ورسوي علاج یو. کوم تعویذ که هغه لیک وي او که هغه د خولې چوف وي دم وي چې هغې کې د قرآن پاک آیاتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم معصور دعاګانې وي، جایز کلمات وي، هغه ټیک دی اچول. کوم تعویذ چې په هغې کې د غیر عربی الفاظ وي او یا خلاف شرع الفاظ وي یا د جناتو پریانو دیوانو نه مدد غوښتل شوی وي یا د نورو سیزونو نه مدد غوښتل شوی وي هغه تعویذ کول حرام. یو سړی وایي چې که یو کس خپلې ښځې د طلاق اختیار ورکړي د هغې نه پس خاوند طلاق ورکړي نو طلاق واقع کېږي او که نه او واقع کېږي طلاق. یو کس تپوس کړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو د هغې جنازه شوي ده او که نه، او که شوي ده نو جنازه یې چا کړې ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه شوی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم سریر مبارک د عایشې بی په کوټه کې پروت و چې کوم ځای قبر او لس کسان بتلل او هغوی به جنازه کوله بیا به راوتل. چونکې دغه وخت کې خلیفه نو مقرر شوی نو ځکه جنازه یو کس نه ده کړي، لسو کسانو به کوله بیا به راتلل جنازه شوي. یو کس وایي چې د سحر قضا مونځ چې د ماسپښین د مونځ نه مخکې کوې نو فرض او سنت به دواړه کوې، او که د ماسپښین نه پسې کوې نو صرف فرض به کوې. آیا دا خبره درسته او ټیک ده؟ یو کس تپوس کړی دی چې د وړو بولو نه پس په آخر کې یو ساس کې سپین رنګ راځي، آیا دې سره غسل واجبېږي او که نه؟ نه، دې سره غسل نه واجبېږي. دې ته ودي وایي. د فقه په اصطلاح کې د بولو نه علاوه چې د دې اندام نه کوم سیزونه روزي نو هغه درې قسمه دي، یو منی ده، یو مزی ده او یو ودی ده. منی هغه احساس کې دی چې د هغې نه ماشوم پیدا کېږي، یتولد منه الولد او د دې خاص علامې دي. او مزی هغه ده چې د منی نه مخکې دا روزي چې د سړي شوق سې واقعېږي نو دغه وخت کې احساس کې راځي. او ودی هغه ده چې د بولو نه یا مخکې یا وروستو راځي. منی راوتو سره غسل واجبېږي، د مزی راوتو سره غسل نه واجبېږي او دس ماتېږي. او دغسې ودي روزي د سپین ساس کې وي د پیو بشان، د دې راوتو سره غسل نه واجبېږي او دس ماتېږي. دا د هر انسان وی، لیکن بعض انسان پتن لګي ښکاري نه، او دا د الله جل شانه په قدرتونو سره دغه پیپ کې الله جل شانه د اساس کې اخی دی لکه د ګریسو پشان. ځکه چې دا بول چې دی واړه نو دا تیزاب دی. پخوا چې بنایي ماشوم سنت کو نو بیا به نور ولکانو ته ویلو کوم امتیاز یو کوي او بیا به په هغه لوښي کې راړي نو په هغې زخم باندې به واړولې نو زخم به ورسره ښه کېدو. نن سبا نور داروګان دي نو دا تیزاب دی او تیزاب خطرناک شی دی او دا پیپ نازک دی، په دې کې دا راځي لیکن دا سوځي ځکه نه چې په دې کې الله پاک د دې ساس کې انتظام کړی دی، ودي ده پکې.
نو دا د خدای قدرتونه دي. بعضې سړي کې دا ماده ډېره لغونې، نو هغه یا مخکې راشي یا وروسته، نو هغه پریشانه شي، هغه وایي چې زه بیمار یم. او چې حکیم ته لاړ شي نو حکیم سره خو هغه ته خو ګاګ پکار دی. د نن سبا حکیمان هغه وایي چې تا کې دا بیماري ده، دا 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 د پریشاني سیوا کېږي چې زه خو د واده د کورم ووتم، نو په دې باندې غسل نشته دی، صرف اودس پې ماتي. یو کس وایي چې ما د خپل زوی نوم محمد خضر نوم مې ایښی دی. خلک وایي چې دا نوم ډېر زورور دی او دا ماشوم هر وخت جاړي، نو دا نوم ته لرې که دا بدل که. نه، بدلولو ته ضرورت نشته. محمد خضر نوم ټیک دی او دا هیڅ زورور نه دی. نوم کې خل چې جایز نوم دی، د خضر علیه السلام نوم خضر، نو دا نوم کې خل جایز دی. یو کس وایي چې جینۍ د هغې نوم دی میشایم. د دې نوم څه معنا ده؟ داسې نومونه کېدی چې د صحابو نومونه وي، د صحابیاتو نومونه وي، د نیکانو خلکو نومونه وي، د تیرو پیغمبرانو وي. دا میشایم اوس ما ته پته نشته چې دا څه شی دی، ما ته خو د یهودو ژبه ښکاري. نو داسې نومونه مه کېدی، پته یې نه لګي چې څه معنی دی. یو کس تپوس کړی چې دا خبره ټیک ده که مسلمان د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ وفات شي نو د قبر عذاب پې باندې نه وي. نو دا شته دی، حدیثو کې راځي د جمعې د شپې ذکر هم راځي، د جمعې د ورځې ذکر هم راځي، خو دا د مؤمن دپاره ده او په عذاب کې تخفیف وي. او باقی که چېرې کافر په دې ورځ باندې مړ شي نو د هغې دا مطلب نه دی چې په کافر باندې هم عذاب نه وي. یو کس تپوس کړی چې 28 د رجب باندې د شپې خصوصي نفل عبادات د دې شرعي حیثیت څه دی؟ شرعي حیثیت یې نشته خاص. روزانه نفل عبادت کول له پېشمني په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. تهجد په دغه شپه باندې خاص فضیلت نشته. البته د رمضان میاشت په هغې کې عبادات بیا ثابت دي ډېر. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې د عبادتو ډېر اهتمام کول، او چې کله به وروستۍ 10 شپې وي بیا به شد میزرهم، لا به وتړل عبادت ته، او د شپې به ټوله شپه وي. خو نو د هغې ذکر راځي او د دې نه. بل تپوس یې کړی دی چې سرکاري ملازمینو ته جیبي فنډ په مد کې چې څومره منافع میلاویږي د دې اخیستل څنګه دي؟ ما ته خو د دې تفصیل نه دی معلوم، خو حضرات علماو نه ما اورېدلي دي، هغوی وایي چې جیبي فنډ اخیستل د حکومت د طرف نه یو سیوایي انعام دی، دا اخیستل جایز دي. یو کس تپوس کړی دی چې ښځه که د واده په 4 ورځ باندې حق مهر وغواړي نو په دغه ورځ به یې ورکوي او که نه. حق مهر یو نقد وي او یو قرض وي. یو ته په عربی کې معجل وي چې زر ورکولی کېږي، یو ته مؤجل وي حمزې سره چې هغه وروسته ورکولی کېږي. نو نقد مهر دا چې څنګه دغه هلک زلمی خپلې ښځې سره ملاقات کوي ړومبی نو ورکول پکار دي، د هغې د زړه د تسکین دپاره. او بیا چې کوم مؤجل قرض دی هغه چې کله د ده وس وشي نو بیا دې ورکړي. نو که چې دا شرط په نکاح کې لګولی وي نو بیا دا مطالبه په سختۍ سره کولی شي، که نه نو نه. دویم سوال یې کړی دی که چېرې ښځه دا ووایي چې ما حق مهر معاف کړی دی بیا یې څه موده پس وغواړي نو کېږي که نه؟ نو چې معافي کړي هیبه شو او هغه سره دی نو دا معاف شو، بیا دوباره یې نشي غوستی. دریم تپوس یې کړی دی که چېرې په حق مهر کې د خاوند د حصې کور او جیداد لیکلی شوي نو ټول به ورکوي، بیا به خاوند څه کوي؟ نو جواب یې دا دی چې دا څیزونه هله ښځه غواړي چې کله د دوی په منځ کې ناچاقي راشي. دویمه خبره دا ده چې کور کې حصه دا خو تر اوسه پورې لا د ده په خپل قبضه کې نه ده راغلي. که چېرې د دې هلک پلار موجود وي نو دا کور یې د پلار دی، د ده نه دی. او چې کله یو شی سړي سره نی نو نه په بل خرڅولی شي، نه هبه کې ورکولی شي، نه په یو عقد کې د هغې عوض ګرځېدی شي. دا خلک روان دي په دې باندې چې دا لیکي د میاشتې خرچه لیکل شروع شول، کور کې حصه لیکل شروع شول له مهر نه علاوه. او دغه شرایط نن سبا د ورانۍ سبب جوړېږي. د ښځې خاوند په منځ کې د ناچاقۍ سبب جوړ شي، دواړو کورونو په منځ کې د ناچاقۍ سبب جوړ شي. چې کومه نکاح کې څومره شرطونه ډېرېږي دومره هغې کې تکلفات ډېر وي نو د ورانۍ سبب جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ټولو کې آسانه نکاح او د خوشحالۍ نکاح هغه ده چې په هغې کې خرچه کموي، شرایط پکې کم دي.
چې دا پکې ډیر شو، مثلا 10 لک روپۍ به مہر ورکې او 10 تولې به کالې جوړې او کور کې به ورته برخه لیکې او د میاشتې به دومره خرچه ورکې. نو د دې مطلب خدا شو چې دا هغه سره ته حساب کتاب رسه کشي ده. نو دا ښځه څنګه شوه، د دې به اوس وخت څنګه تېرېږي. بل دا چې کور کې حصه دا د پلار د مر نه پس وي، چې پلار ژوندی په کور کې حصه نشته، چې یو شی د سره نشته دی. د الله رسول فرمایي لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو. او عقد نکاح دا عقد دے او مہر دا عوض دے د ملک بوزا، نو دے دا څنګه ورکي. بعضې خلک دا خامخالي کی. یو کس وایي چې جمع ولاړو، یو سړی رالو الله اکبر یو غوږونو ته لاس یوړل، خو په نامه یې ونه تړل او نیغ لاړو روکې ته نموز یو شو که نه؟ وشو. که لاس یې نه وي تړلي خو الله اکبر تکبیر یې په ولاړې ویلی وي نموز یې شوی.